احد تتلل سنت دی احد کے سوک خختی خبر ہے او یا تقریبا صحابہ کرام پا احد کے دفن دی 70 او کم صحابہ واہ واہ چے اغوی قرآن شریف کی راغی متعلق اللہ فیصلہ کرے دا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر دے خلق ویلو دے صحابہ وی خدایا کا جنگ پیخ شو منگ بگورو او تب اوین اللہ چی منگ بستا دا دین دا پارسو من قربانے ورکاو اگے پورک او بیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ دا یوز دفن دی بالکل دیوان تا گیر چاپیرتاو دا یوز مصعب ابن عمیر دا حضور پاک ہم شکل دا رسول اللہ مبارک شکل دا ہو کہ دے کل شہید شو نو شیطان پاکی چغاو والا وی حضور پاک شہید شو نو صحابہ خبی خوید دا غم نا پریشانے نا چا خدا ہے دا چاوی چی حضور پاک نی دا جنم سا پیدا دا توری غرزو او دا مصعب ابن عمیر روڑو گورے دا زندگی دا تاوی دا ایمان نمخ کے و دا اسلام نمخ کے دیر مالدارو یو جوڑا بے سارا چولا یو ماخا روزانہ بے جوڑا بدلول خشتا جامع دا سے قیمتی جامع خلق برد جامو تا پس خیدل او خودون قیمتی جوڑا او پا دوی مورد بے جوڑا بدلولا بلا چالا نبی بے چولا او سار بے چولا او مازیگر بے بدلولا لکا اس چی خلق بدلی مالدار خلق چی کلی ایمان روڑو مسلمان شو یو ذل جماعت کے روانو حضور پاک مبارک و تو قتلوی جاڑا جامو تے ٹوٹے لگے دلے گٹے گٹے ٹکڑے او ٹکڑیم دا س ٹکڑے دا جامع خپل دا کپڑی ٹکڑنا دا سرمنی ٹکڑے وطا لگے دلے سرمنی ٹکڑا کم دے خودرہ نہیں کن دا لگے دلے او پلو پس پزمک راخ کیشو چی حضور پاک وطاو قتل نوے جاڑا چاوتوی سیب ولی وی دا مصعب اغا حال میں مرایات شو چی دا ایمان نمخ کے اس حال تا میں مقتل چی ایمان راغی دنیا و جامو تا نظر ختم اللہ تا نظر او گو رہے دا ایمان نمخ کے بے یو جوڑا سارا و یو ماخام بدلونا او دا ایمان نپس و گو رہے نو جامع و پس پخور و راخ کیشی او کمیز سادرونو تے ٹکڑے لگولی دے حال دا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ پاکی شہید شو حضرت حمزہ سید الشہداء احد کی جدی کل شہید شو نو ددن پوزا پرے کڑے ہو وگونے تے پرے کڑے شنڈے تے پرے کڑے ہوئے او سینے والا شلاولی و دا اغین اینا او زڑر استیو او ہنداغ وقتی او کافر او بیارست خود مسلمان اکلا اغی پی چکونا لگولی دکا دا اغی پلات پا بدل کے دا وجہ او دا وگونو پوزے و شنڈی لیر آواغشتے او امیلی تے جوڑ کو ہندی پا غاما کی واچو رہو گڑی داوا ٹک ٹک پروتو دا خود پا میدان کے سید الشہداء دا شہداء سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہ حضور پاک کو فرمائے ویلا میں اغوالے کہ دا حمزہ خخ نکو دق سے دیر خپا ما خود کافر و ملو سر دا چلے دے کر ما خود چانا لا سنا او وگونو استرگی ندی پرے کرے لما تر سر دم رزل سترگی ورودے او شنڈے او پوزو وگونا پریکول او سینہ شلول او زلو اینر استل او پاگے چکونا لگول اللہ میں غواری کی دے خخ نکم نور خلق بدا قیامت پر اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون دا قبرون نبرا پاس و خدای نبراوانی او چی دا ما دا تر حیوانات و مارغان اخری او دا قیامت پر دے دا مارغان و دا حیوانات و دا سینون روزی و دا ججورنا او اللہ لرا روانش
خو یاره که دا چل مې وکړو بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي چې حضور پاک حمزه ښخ نه که مونږ یې هم نه ښخو دې وجه نه یې ښخو ډېر پرې خفه و دا د خور وه او د حضور پاک ترور و حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د حضرت زبیر مور وه خبر شو چې د ما رور شهید دی نو را روانه او کفن یې وله راغشتی 2 ساعته ښځې خو پړلې کې کمزوري نو حضور پاک یې زوی ته وویل زبیر رضی الله عنه ته وی ورشه مور دې منع کړه چې دې حال کې دا خپل رور وویني بېهوشه به مړه نه شي بېهوشه پرې ونه ځي ځکه د هغه ټول اندامونه ټک ټوک دي قسم دې دې دین له دا قربانۍ خلکو ورکړي هسې بې سروان هسې بې دا په ډېرو لویو قربانو راغلی په ډېرو لویو قربانو افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون دی له صحابو هغه قربانۍ ورکړي دي چې د هغې مثال به تر قیامته پورې څوک پیدا نه کړي دې دپاره د حضور پاک غاښ مبارک مات شوی دې دپاره د رسول الله مبارک په مخ د اوسپنې کړی ورخښې شوی او وینې ته بهېدلې او زموږ نه هسې بې سره روان دی مفتو کې صفیه رضی الله تعالی عنها ته حضور پاک زبیر ته وی مور دې منع کا زنانه پړه کمزوري که نه هسې نه څه چل پرې ونه شي زبیر مضبوط صحابي دی لوی مجاهد جالوان پهلوان او چې څنګه ورغی مور ته وی مورې ودرېږه مه ورځه مور خو یې دړمنه وه د کفن 2 څادرې دي رور له روانه ده داسې دې سینه کې دې زوی له غزار ورکړه چې اخو یې غورځوه وی ته ما د خپل رور نه منې کې ولې ما د رور نه منې کې حضرت زبیر ورته مورې حضور پاک راته وفرمایل چې خور رور ته مې ووایه چې نه ورځې بس یکدم ودرېد د پیغمبر خبر خو پیغمبر ایرواره دی او دی ترور ته ودرېد آی های وی ورشه بچې زما رواره ته ووایه چې کوم مقصد باندې مه منې کوي که نه اوی ګنې دا نه ده خبر دا رور نه زه ترې خبر یم اوی ګنې دا به چغې وی ویر به وکړي او دا به ځان وټکئ او دا به جړاګانې وکړي زما رواره ته ووایه چې نه نه ویر کوم نه جاڼا کوم زه د خپل رور نه خبر یم زه رور له ورځم او رور له مبارکباد ورکوم چې رورې مبارک دی شهادت دی مبارک مبارکباد ورکوم زما رور ډېر قیمتي شهادت نصیب شوی دی نو بیا رسول الله مبارک اجازت ورکړه دا صحابي په احد کې پروت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه یو صحابي غالبا ابو طلحه دی غالبا او که سعد دی هغه وایي چې د شپې نه ما ته وایي چې یو دعا به زه کوم ته به پې امین وې یو به ته کې زه به پې امین وې ما وې ښه وی وایه دعا کوه وی مې چې خدایه سر له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راول چې هغه ما په توره وي زه هغه وم اما وي زه هغه وم ښه یو بل ستړي کړو او ناګانه پې خدایه ما زورور کا چې په توره اوهم و مردار یې کړم وی عبدالله ابن جحش وی امین وی بیا ما ته وی زما دوا باندې امین ووایه وی ده وی یا الله سار له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راول چې زه هغه په توره وم اما وی زه هغه ښه یو بل ستړي کړو او بیا ما و یو شهید کړي څومره سخته دوا وی مې چې امین وی چې سار له مې وکتل وی زما د یو مضبوط کافر سره دوا قبوله و مقابله راول ما هغه و هغه ما خم یو بل ستړي کړل ناګانه مې و مردار شو وی چې دته مې وکتل لرې ورانه یو کافر سره مقابله د په توره نښتې دي ټس چې هغه پې زورور شو دعا یې کړې وه او دې شهید ته سر یې دی دا پراته یو صحابي دی حضرت عمر رضی الله عنه حضور پاک د هغې کجورې ورسره وي وی د الله رسوله که دې جنګ کې زه مړ شم کم خوا به ځم وی جنت ته کجورې وغورځولې وی کجورې چې خورم او د هغې نه پس جنت ته ځم نو مخکې به جنت ته لاړ شم لاړ وجنګېدو خدای شهید دا شهیدان په احد کې پراته دي او د احد د غر متعلق حضور پاک فرمایي
هذا جبل احد جبل يحبنا ونحبه دی موږ سره مینه کوي موږ د سره مینه کوو او حضور پاک فرمایي وی د قیامت پر ورځ به د احد دا غر الله راوالي او د جنت په دروازه کې به کښېني او چې احد ته لاړ شئ د هغې میوه وخورئ که میوه ني او ازغو والا غنو والا بوټي وي هغه وچوپئ په خوله کې خو خامخا وسکئ